تا کله خپل زوی نه پوښتنه کړې چې زویه دا څوک دی چې تا ګرځوي په موټرسایکلو؟ زویه دا خرچې در باندې څوک کوي؟ دا ته چې مازدیګر لاړ شي ماسخوتن راځي د دومره لیټ ولې راځي؟ د پردو خلکو سره چکر ته ولې ځي؟ خو د الله په ذات مې قسم چې ته پې ښه خبر یې خو په تا کې غیرت نشته. ای پلاره تا نه پوښتنه کوم چې د ستا زوی چا سره چکر ته ځي؟ چا په موټرسایکل کینولی دی؟ کومه غره ته تللی دی؟ د ستا زوی عمر خو 15-16 سال دی او چې چا سره په موټرسایکل ګرځي چا سره په موټرسایکل ځي د هغې عمر 30-35 سال دی. نو په تا کې شرم حیا غیرت نشته چې ته د خپل زوی تپوس وکړې؟ خو همدغه زوی چې دې ملګري سره ګرځي کله چې د دې ملګري خبره نه مني بیا د ستا زوی مړوي بیا قتل کوي. بیا چې کله قتل شي بیا ته وایي چې جی زه انصاف غواړم ما ته د انصاف میلاو شي. زما د ګل په شان بچی مړ کړی دی نو زه وایم چې دغو پلارانو ته د داسې انصاف میلاو شي چې زوی سره یې په یوه ټیم جنازه وشي. چې دې د خپل زوی تربیت ولې نه کولو؟ په خپل زوی باندې نظر ولې نه اچولو؟ په خپل زوی باندې غیرت ولې نه کولو؟ او چې کله یې مړ کړي بیا وایي چې جی زه انصاف غواړم.